السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه د قربانو د هغوی د مقام او د مرتبه او بیا په هغوی باندې د خدای پاک د انعامونو ذکر کې فرمایي چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال د خدای پاک په لاره کې ورکړی و او په خپله ځان نه صرف یو کمبل تاو کړی و. خو خدای پاک بیا هغې له څه ورنه کړه، د ټول عرب باچایي هغوی له ورکړه او د هغوی په لاس اسلام یو ځل بیا یې را ژوندی کړو او مرتد عرب یو ځل بیا فتح کړو او هغسې ورله ورکړه چې چا په وهم او ګمان کې نه و. فرمایي چې د دغو خلکو صدق و وفا او اخلاص و مروت هر مسلمان لپاره یو قابل تقلید اسوه ده. د صحابه ژوند یو داسې ژوند و چې د ټولو انبیاو کې یو نبي ژوند کې هم داسې مثال نه میلاویږي. فرمایي چې اصل خبره دا چې تر څو چې انسان د خپلو خواهشاتو او د اغراضو نه بیل نشي او د خدای پاک مخې ته حاضر نشي، هغه هیڅ نشي حاصلولی بلکې خپل نقصان کوي. خو چې هغه د ټولو نفساني خواهشاتو او د اغراضو نه بیل شي او خالی لاس او په صفا زړه د خدای پاک مخې ته راشي، په صافي قالب خدای پاک مخې ته راشي، نو خدای پاک هغه له بیا ورکوي او د هغه دستګیري کوي. خو شرط دا دی چې انسان دی د مرګ لپاره تیار وي او د هغه په لار کې دی او د هغه په لار کې ذلت او مرګ ته خیرباد ویونکي جوړ شي. فرمایي ګوري دنیا یو فاني څیز دی، هیڅوک هم پکې مستقل نه پاتې کېږي، خو په دې کې لذت خوند هماغه ته میلاویږي چې څوک دا دنیا د خدای پاک لپاره پرېږدي. همدا وجه ده چې څوک د خدای پاک مقرب وي، خدای پاک په دنیا کې د هغه لپاره قبولیت خپور کړي. دا هم هغه قبولیت دی چې ور لپاره دنیاداره خلک په زرګاو کوششونه کوي چې په څه طریقه ورته څه خطاب میلاو شي یا د څه د عزت ځای یا د دربار کې دې ورته کرسۍ میلاوه شي او په کرسي نشینانو کې انعامه ولیکلی شي. خو ټول دنیوي عزتونه هغه له ورکړل کېږي او په هر زړه کې هم د هغه عظمت او قبولیت
پیدا کیږي څوک چې د خدای پاک لپاره هر څه پرېښودو لپاره او هر څه ورکولو لپاره تیار شي او صرف تیار نشي بلکې پرېږدي. نو د خدای پاک لپاره چې څوک هر څه پرېږدي نو بیا هر څه هغوی له ورکړل کېږي. چې هغوی مجلس کې ناستو دا خبرې کولې دا خبرې فرمایلې. نو یو بل ځای کې روایت راغلی دی چې دا الفاظ ملاویږي چې هغوی فرمایي چې د دنیاوي حکومتونو لپاره چې څوک لږ هم څه پرېږدي نو هغوی ته اجر ملاویږي. په عام دنیادارۍ کې تاسو دا ګورئ چې تاسو چې څه ورکوئ د هغوی له خاطره څه کوئ نو اجر ملاویږي. نو چې د خدای لپاره څه پرېږدئ څه درنه ورک شي د خدای لپاره نو څه اجر به ورته نه ملاویږي. بیا هغوی فرمایي چې داسې خلک نه مري تر څو چې هغوی څو چنده زیات بیا نه مومي د هغه څه نه چې څه هغوی د خدای پاک په لاره کې ورکړي وي. نو خدای پاک د چا قرض په خپله ذمه نه پرېږدي. خو افسوس دا دی چې دا خبرو باندې ایمان لرونکي دا خبرې منونکي او د دې په حقیقت نه خبر ډېر کم خلک دي. دا صدق و وفا او اخلاص و مروت نمونې د اخلاص او د مروت اظهار کوونکو نمونې په داسې شان موږ ته ښکاري چې انسان حیرانه شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوت قدسي صرف د دې د محبتونو سمتونه بدل کړو. مخکې د دوی سمتونه د دوی روح بل طرف ته و او بیا بل طرف ته کو د دنیا نه د خدای پاک طرف ته کو بلکې د دوی د محبتونو پیمانو ته هغه عروج ورکو هغه بلندۍ ورکړي چې مثال یې مخکې دنیا کې نه میلاوېدو. حضرت مسیح موعود علیه السلام څومره په ښایست د عروج او د بلندۍ مثال ورکړی دی او فرمایلی دي چې دوی د دغه د محبت معیار او د قربانۍ مثال د تیرو انبیاو په ژوند کې نه میلاویږي. او تر څو چې د نبیانو د منونکو سوال دی نو د هغې شان او د هغوی حالت خو د صحابه په مقابله کې ډېر پرېوتی و. دا صحابه د خپلو ټولو نفساني خواهشاتو نه پاک و. په صفا زړه او د خدای پاک لپاره په اخلاص او صرف د خدای پاک د رضا غوښتو لپاره نو دوی خپل ژوند تېرولو. او چې کله دا حالت وي نو بیا خدای پاک ډېر څه بښي او بې انتها بښي. او موږ د صحابه په ژوند کې دا خبرې ګورو. حضور فرمایي چې ځینې صحابه واقعیت به وړاندې کوم چې څنګه هغوی خپل نفسونه د خدای پاک د حکم د لاندې کړي وو او څه نمونه یې وښودلې وې. حضرت عباد بن بشر یو انصاري صحابي وو. عین ځوانۍ کې په تقریبا 15 کال عمر کې هغوی ته شهادت نصیب شوی و. د هغوی د عبادت او د قرآن د تلاوت یوه واقعه بیانوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد وخت راپاڅېده نو د جومات نه د قرآن د تلاوت اواز را روان و او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر وختي پاڅېده تهجد لپاره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا دا اواز د عباد دی؟ حضرت عایشه وایي چې ما ورته عرض وکړو چې د هغوی اواز ښکاري. نو په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی لپاره دعا وکړه چې یا خدایه په عباد باندې رحم وکړه. څومره خوشنصیبه خلک وو هغه چې خپلې شپې به خپل عبادتونه به د قرآن په تلاوت کې تېرولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې به نیغ په نیغه ترلاسه کولې. هغوی به د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره به د شپې راپاڅېده او د هغه د رحمتونو د
ترلاسه کولو لپاره به هغه ته دعاګانې کولې. حضرت عباد به د خپل یو خوب په وجه دا یقین لرلو چې هغوی ته به د شهادت درجه د شهادت رتبه ترلاسه کیږي. حضرت ابو سعید خدري وایي چې یو ځل حضرت عباد ماته وایي چې ما خوب لیدلی دی چې اسمان وشلېد او زه پکې داخل شوم او هغه بیا سم شو، واپس خپل اصل حالت ته رالو. نو د دغه خوب نه به هغوی دا وایي چې زه دا یقین لرم چې خدای پاک به ماله د شهادت رتبه راکوي. او د هغوی دا خوب په جنګ یمامه کې پوره شوی و او ډېره په نره هغوی جنګېدو شهادت ورته ترلاسه شوی و. او کوم دشمن سره چې دوی مقابله وه نو د دوی چې کومه دسته وه نو ټول پکې انصار شاملو. نو د هغې په مقابله کې د دوی دستې فتح بیا موږ ته وه. په خپله خو دوی شهید شوي وو خو په دشمن دوی ته فتح ترلاسه شوې د دوی دستې ته. حضرت ابو سعید وایي چې د جنګ نه پس د دوی مخ ته باندې د تورې چې څومره ګوزارونه و څومره زخمونه و د هغې په وجه هغه پېژندلي کېدو نه او د دوی چې کوم جسد خاکي و هغه د دوی په بدن باندې یوه نښه وه د هغې په وجه پېژندلی شوی و. بیا تاریخ موږ ته د یو بل صحابي باره کې وایي چې نامه حرام بن ملحان وه. دا دوی به زلمو لکانو نورو ته قرآن ښودلو او د غریبانو د اصحاب صفه په خدمت کې به دوی ډېر وړاندې وو. چې کله د بني عامر یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خواست وکړو چې تبلیغ لپاره خلک موږ ته راولېږئ چې موږ هم د اسلام نه خبر شو او زموږ خلک هم په اسلام کې داخل شي. نیت د هغوی هغه وخت هم خراب و خو بهرحال هغوی دا خواست کړی و. دا خلک قابل اعتباره نه نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ما ته تاسو نه خطره ده، کېدای شي چې ستاسو خلک نقصان ورسوي څو چې ضرور لرم هغوی ته. نو دوی یو سردار وایي چې خبرې مې اورېدلې وه مسلمان شوی نه خو هغه دا وایي چې زه ذمهواري اخلم، زه به ذمهوار یم، زما په امان کې به وي ټول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا یو وخت د بني عامر طرف ته ولېږلو او حرام بن ملحان دغه وخت امیر مقرر کړی و. چې کله دا وخت دلته ورسېدو نو حضرت حرام بن ملحان ته شک شو چې ضرور څه ګډوډ شته. نو هغوی ته د دې څه طور طریقې سمې نه ښکارېدې او د لرې نه معلومېده چې دغه خلکو نیت سم نه دی. نو هغوی خپلو ملګرو ته وویل چې احتیاطي تدبیر کول پکار دی، ټولو ته یو ځای ته نه دي تلل پکار ځکه چې که دوی ټول ګیر کړي نو بیا نقصان رسولی شي په یو وخت کې ټول لاړه. نو تاسو دلته پاتې شئ زه او زما یو بل ملګری به لاړ شو، که دوی موږ سره سم سلوک وکړي نو تاسو به هم راشئ او که موږ ته نقصان ورسولو نو بیا به تاسو د حالاتو مطابق فیصله وکړئ چې څه فیصله کول دي، واپس تلل دي یا ورسره جنګ کول دي یا چې سم صورتحال وي. نو چې حرام بن ملحان د هغوی هغه ملګري هغه خلکو ته جوخت لاړل نو د بني عامر سردار یو تن ته اشاره وکړه او هغه د شا نه په حرام بن ملحان باندې د نیزې سره حمله وکړه او د هغوی د سټ نه د وینې یوه فواره راووته خو هغوی هغه وینه په خپلو لاسونو کې واخیسته او دا وویل چې د کعبې د رب مې قسم وي چې زه کامیابه شم، قسم مې د کعبې د رب وي چې زه کامیابه شم. او بیا د دوی هغه بل ملګری هم شهید کړی شو
او بیا باقاعده حملو وکړه هغوی چې کم اویا خلک وو هغه ټول شهید کړي شو سوای د یو دوه نه چې کم بچ شوي وو نو چې کله دغه خلکو دغه خلک چې په ظالمانه طور داسې شهیدېده نو هغوی دا دعا کړې وه چې یا خدایه زموږ د قربانۍ قبولې کړه او بل زموږ د دغه حالت اطلاع رسول الله صلی الله علیه و وسلم له ورکړه ځکه چې دلته د اطلاع رسولو یو ذریعه هم نشته نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته جبرائیل دغه صحابه سلام ورسولو او د هغه ځای د حالاتو د شهادت اطلاع ورله ورکړه نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم صحابه له اطلاع ورکړه چې هغه ټول خلک شهید کړي شو دا اویا صحابه چې کوم او دغه شهادت د دې ټولو د شهادت هغوی ته ډېره زیاته صدمه وه او بیا تر دې شو ورځو پورې د دغو قبیلو خلاف هغوی دعا کړې وه چې خدای چې په دوی کې چا چې دا ظلم کړی دی نو ته په خپله هغوی راونیسه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شهادتونه ډېر لوی شهادتونه ګرځولي وو عظیم شهادتونه یې ګرځولي وو حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه عشق و محبت او د دین له خاطره د عظیم الشان قربانۍ ذکر کوي او په یوه موقع فرمایي چې مینه یو داسې څیز دی چې هر څه په انسان وکړي یو تن چې په چا عاشق شي نو د معشوق لپاره څه ونه کړي او بیا د دنیا والو یو مثال ورکړی دی هغوی چې یو ښځه وه چې په چا عاشقه شوې وه او خلکو به هغه په راکاږلو واپس راوسته او قسمه قسم تکلیفونه به یې ورله ورکول وهل به هغې ښځه خوړه او دا به وایي چې ما ته په دې کې یو خوند میلاویږي نو چې دا واړه واړه محبتونه چې د فسق او د فجور په رنګ کې جلوې ښیي نو په داسې عشق کې چې څوک مصیبتونه او مشکلات زغمي او یو خوند ورته ترلاسه کېږي او د دنیادارو دا حال دی نو لږ خیال کوئ چې څوک چې د خدای پاک عاشق ذات وي او د هغه په آستانه باندې د هغه په آستانه الوهیت باندې د خپل ژوند قربانولو له تیار وي خواهش لري د دې نو هغه به بیا په مصایبو په مشکلاتو کې هغه ته څومره خوند میلاویدی شي فرمایي چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین حالت وګوري چې په مکې کې هغوی ته څومره تکلیفونه رسېدلي وو ځینې په هغوی کې نیولې شوي وو قسمه تکلیفونو او په عقوبتونو کې ګرفتاره شوي وو سړي خو سړي ځینې مسلمانو ښځو باندې دومره سختۍ شوې وې چې د هغې په تصور هم په بدن باندې لړزه راځي که هغوی د مکې خلکو سره میلاو شوي وو نو هغه وخت په ظاهره به د هغوی ډېر عزت کړی وی ځکه چې د هغوی د کام نه وو هغه کم څیز وو چې هغوی یې په دومره مصیبتونو او د مشکلاتو په دې طوفان کې هم هغوی په حق قایم ساتلی وو دا د لذت او د سرور هغه چینه وه چې د حق د مینې په وجه د هغوی د سینو نه به رابیده بیا هغوی مثال ورکوي فرمایي د دغه واقع چې د یو صحابي باره کې لیکلي چې کله د هغې لاسونه پرې کړی شو نو هغوی وایي چې زه چارندام کوم آخر لیکلي چې کله سر پرېکړه شو نو هغه پرېکړه کېدو نو هغه دا وایي چې زه سجده کوم او هغوی دا ویلې هغه وخت دا دعا یې کوله چې خدای پاکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت مدینه کې وو نو جبرائیل علیه السلام ورته سلام وکړو او نو هغوی ورته په دغه واقع نه خبر کړو نو د دغه لذت نه پس چې کم داسې خلکو ته په خدای کې میلاویږي چې د یو چینجي په شان د هغه لپاره
مړه کېدو دپاره تیار وي، ورته منظور وي داسې مړه کېدل. لکه څنګه چې هغه صحابي ویلي وو چې ما د کعبې رب بیا موندو. نو چې کوم د عشق انتها وي هلته رسېدلي وو. فرمایي چې مؤمن ته سخت نه سخت تکلیفونه هم ورته آسان شي. او که رښتیا تپوس کوئ نو د مؤمن نښه هم دا وي چې هغه د مقتول کېدو لپاره تیار وي. همدغه شان که یو تن ته دا وویلی شي چې یا عیسایي شه یا به تا وژنو، نو هغه وخت کتل پکار چې د هغه د نفس د څه آواز راځي. آیا هغه مرګ لپاره تیار وي، سر ایږدي خپل د مرګ لپاره، یا عیسایي کېدو ته ترجیح ورکوي. هغه مرګ لپاره تیار دی، نو هغه حقیقي مؤمن دی، ګینې کافر دی. نو دا مصیبتونه چې په مؤمنانو راځي، نو دې کې دننه یو لذت وي. او لږ سوچ وکړئ چې که دا مصیبتونه دې لپاره لذت نه وي، نو که دغه مصیبتونو کې یو خوند نه وي، نو انبیا علیهم السلام د دغو مصیبتونو یوه اوږده سلسله به څنګه تېرولی. نو دا د صحابه چې کوم مثالونه دي، نو دې هغوی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوت قدسي په وجه یو داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوت قدسي هغوی کې یو داسې روح پوکلی و چې هغوی چې مړه کېده به هم، نو هغوی به هم دا وي چې لکه څنګه چې موږ واورېدو چې د کعبې د رب قسم وي چې موږ کامیاب شو، موږ خدای بیا موندو. خو دا هم هغه خلک وو چې نیکۍ کولی، او چې ورباندې به ظلم کېدو، نو د دغه ظلم له خاطره به دوی قربانۍ ورکولې. دا نه چې پخپله به ظالمان شو، لکه څنګه چې نن سبا ځینو ډلو شروع کړی دی کار، او چې بیا به دوی او بیا دا وایي چې موږ به شهید شو نو جنت ته به ځو. دغه خلک نه وو، دوی د ظلم خلاف جنګ کولو، ظلم یې خورولو نه. بیا حضرت عبدالله بن عمرو یو انصاري صحابي وو چې هغه باره کې دا بیان شوی دی چې د احد جنګ له چې هغوی روان وو، نو خپل زوی ته یې دا ویلي چې ټولو نه مخکې به ما ته شهادت ترلاسه کېږي. څه خوب هغوی داسې لیدلی وو، یا خدای پاک ورته ویلي وو، نو چې زما د مرګ نه پسته به ته د خپلو خویندو خیال ساتې. لوڼه وې د هغوی، او د یو یهودي نه ما قرض اخیستی دی، نو زما د کجورو چې کوم باغونه دي چې د هغې نه ګټه راشي، نو بیا به هغې له دا قرض واپس کړي. نو دا و د هغوی خدای پاک سره محبت او تقوا او پاکیزګي او د حقونو د پوره کولو معیار. جنګ له روان وو، خو د ژوند د پروا نه وه، څه فکر نه و، بلکې په دغه خبرو خوشحاله وو چې زه به ټوله کې مخکې د شهادت سعادت ترلاسه کوم. او دا ویره هم نه وه چې زما پیغلې لوڼه دي او د هغوی حقونه پوره کول دي. نو د هغوی د حقونو د پوره کولو لپاره یو خو په خدای باندې توکل و، د هغوی بیا زوی ته نصیحت کولو چې اوس به ته د کور مشر یې او د فرایضو پوره کوې او د خویندو به خیال ساتې. او بیا د قرض د ورکولو هم ورته، د قرض د واپسۍ فکر هم دی ورته چې یهودي نه مې قرض اخیستی دی او د ده سامان هم زه تا ته نه یم چې وکړه، بلکې په خپل لاس ته څه وکړه، بلکې انشاءالله د باغونو چې کوم باغونو نه به چې کومه ګټه وي د هغې نه به وشي، او په تا زه څه بوج نه اچوم. او یو فرض دی چې هغې نه تا خبروم، او د یو اسلامي حکم نه تا خبروم چې د قرض واپس کول ضروري دی، او قرض به واپس کړې، بیا هله به ته زما د جایداد وارث جوړېږي. وړومبی حکم هم دی چې قرض به واپس کړې. بیا د حضرت عبدالله د شهادت او د هغې قرباني څنګه خدای پاک ورته ډېر څه بخښلي وو، د دې او د هغوی قربانۍ له خدای پاک بیا څنګه یو مقام ورکړه. او د دې ذکر داسې میلاویږي چې د حضرت عبدالله زوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه وکړه، نو تعزیت یې چې ورسره وفرمایله، نو هغې نه پسې ورته وفرمیل چې زه تا ته یو داسې خبره کوم چې ته به پرې خوشحاله شې. خدای پاک ستا پلار ځان ته مخې ته کښېنولو د شهادت نه پس، ورته یې وفرمیل چې څه چې ما نه غواړې وغواړه، زه به تاله درکړم. حضرت عبدالله خپل رب ته عرض وکړو چې خدایه ما خو د بندګۍ حق نه دی
پوره کړی. نو ستا مخې ته به زه خپل خواهش په کمه خوله بیانوم. د عبادتونو معیار او د قربانو معیار او بیا هم دوی دا وي چې ما حق بندګي نه دی پوره کړی، د بندګۍ حق به نه دی پوره کړی، نو بیا به په کمه خوله تا نه څه غواړم. ستا رحم و فضل دی چې څه عطا کړي. او بیا یې ورته عرض وکړه چې که زما خواهش تپوس کوې نو ای خدای زما خواهش همدا دی چې ته ما دنیا ته بیا ولېږي او زه بیا ستا نبي سره شم او د دشمن مقابله وکړم او بیا شهید شم او راشم. نو خدای پاک ورته وفرمیل چې ما دا فیصله کړې ده چې څوک چې یو ځل مرګ ورکړم هغه به واپس دنیا ته نه ځي. نو ځکه ستا دا خواهش خو نشي پوره کېدی. باقي انشاءالله چې کوم د شهید مقام دی هغه به ورته میلاویږي. همدغه شان یو بل صحابي دی حضرت عمرو بن جموح، د هغې باره کې د هغې د قربانۍ د جذبې او د شهادت ذکر میلاویږي چې هغوی د خپې د تکلیف په وجه د هغې به ګوټ ګوټ ګرځېده، ډېر تکلیف هغوی ته، او په دغه وجه د بدر په جنګ کې د دوی زامنو دوی جنګ کې شاملېدو ته نه و پرېښي. او چې کله د احد موقع راغله دشمن حمله وکړه، جمع شو کافران د حملې لپاره په مسلمانانو. هغوی خپلو زامنو ته وویل چې تاسو څه غواړئ وکړئ، خو زه به ستاسو خبره نه منم او زه به ضرور شاملېږم. نو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، ورته عرض وکړو چې زما زامن زما د خپې د تکلیف په وجه ما جنګ کې د شاملېدو نه منع کوي لګیا دي، خو زه تاسو سره په دغه جهاد کې شاملېدل غواړم. او عرض یې وکړو چې قسم مې دی په خدای چې زه امید لرم چې خدای پاک به زما د زړه خواهش پوره کوي او ماله به شهادت راکوي او زه به د خپلې دغه ګوډې خپې په وجه به جنت کې داخلېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د معذورۍ په وجه په تا جهاد فرض خو نه دی، خو که ستا همدا خواهش دی نو بیا شامل شه. او زامنو ته یې دا وفرمیل چې دې شاملېدو ته پرېږدئ. نو هغوی حضرت عمرو بیا په جنګ کې شامل شو، دا دعا یې کوله چې خدای ما ته شهادت عطا کړه او ما ناکام او نامراده خپل کور طرف ته واپس نه کړي. او بیا واقعیتاً د هغوی دا خواهش پوره شو، هغوی د احد په میدان کې شهید شو. نو دا خلک هغه وو چې په ایمان کې وړاندې شوي وو، یقین کې وړاندې شوي وو. د کم صحابي واقعه چې تاسو واخلئ، د اخلاص او د وفا او د خدای پاک له خاطره د ژوند نذرانه وړاندې کولو لپاره به دوی هر وخت تیار وو. حضرت ابو طلحه یو انصاري صحابي وو چې په تیراندازۍ کې مشهور وو. د بدر په جنګ کې دوی د تیراندازۍ ډېر جوهر ښودلی وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې تیرونه د ابو طلحه مخې ته کېږدئ، ځکه چې هغوی به ډېره په تیزۍ د غشي چې کوم وي دا به استعمالول او د هغوی د غشي به ډېر په نشانه لګېده. نو هغوی هم د احد په جنګ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته د ډال په طور د ودرېدو توفیق ترلاسه کړی وو. حضرت طلحه خو خپل لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ ته وړاندې نیولی وو. دوی انصاري وو او دوی د شجاعت او د بهادرۍ د جوهر د ښودلو موقع ترلاسه شوې وه. ډېرو په نره او بېغیرې دوی په ډېرو خطرناکو ځایونو کې به د جنګ دوران ودرېدو ته ترجیح ورکوله، ځکه چې دشمن چې اسلام ختمول غواړي، او دا به دوی دې لپاره کول چې دشمن چې اسلام ختمول غواړي هغه سره د جنګ وکړي، دې لپاره چې په دنیا کې امن او سلامتي قایم کړی شي. د ظلم لپاره دوی جنګونه نه وو کړي، بلکې دشمن چې کله حمله وکړه نو بیا دوی بزدلي به نه ښودله، بلکې په نر او سره د جرأت به دوی مقابله کوله، د بهادرۍ او د جرأت جوهر به دوی ښودل. او
او د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره به دوی خپل ټول صلاحیتونه استعمالول. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د خدای پاک له طرفه چې څه موږ ته معلومیږي، د خدای پاک له طرفه چې څه معلومه وي هغه آخر کیږي. اسباب څه څیز دي؟ اسم نه. خدای پاک فرمایي چې زما لاره ته راځئ نو مراغمن کثیرن به ترلاسه کوئ. څوک چې په صفا نیت قدم پورته کوي نو خدای پاک ورسره شي. که انسان بیمار دی نو د هغه بیماري ختمه شي. فرمایي چې صحابه او مثال وګورئ. د صحابه نمونې داسې دي چې د ټولو انبیاو مثالونه دي. خدای پاک خو عمل خوښوي. هغوی لکه د ګډو بیزو لکه د چیلو خپل ژوند قربان کړی و. او د هغوی مثال داسې و لکه چې د نبوت یو هیکل چې د حضرت آدم علیه السلام د وخت را روان دی. د نبوت یو شکل، یو عظمت دی چې چاته چې په ظاهره ښکاري او د حضرت آدم علیه السلام د وخت را روان دی د مذهب په تاریخ کې. خو فرمایي چې د دې له ځله صحابه ورکړی وه. صرف یې د علمي حیثیت نه دی ښودلی بلکې په عمل یې دا روښانه کړی دی او دا یې وښودل چې صدق او وفا دې ته وایي. وایي د حضرت عیسی علیه السلام خو د حال تپوس مه کوئ. موسی علیه السلام چا خرڅ کړي نه وو، خو عیسی علیه السلام خو د هغې حواریانو په 10 روپو کې خرڅ کړي وو. د قرآن نه ثابتېږي چې حواریانو ته د عیسی علیه السلام په صداقت هم شک ومولی او ورته مایده غوښتې وه. او دا یې ورته وایي چې ونعلمه ان قد صدقتنا، چې ستا رښتونی او دروغجن کېدل ثابت شي. دې نه معلومیږي چې د مایدې د نزول نه مخکې د دې حالت د نعلمو نه و. بیا د څنګه د بېارامۍ ژوند صحابه تیر کړی دی، د هغې نظیر بل چېرته نشته دی. د صحابهو ډله یوه عجیبه ډله وه، یوه د قدر قابله او د پیروۍ قابله ډله وه. د هغوی زړه د یقین نه ډک شوي وو چې کله یقین وي نو ورو مخکې د مال ورکولو لپاره زړه کېږي، او چې کله نور زیات شي نو صاحب یقین د خدای پاک له خاطره ژوند قربانولو لپاره تیار شي. دا یقین هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوت قدسي په وجه هر وخت مسلسل زیاتېدو. د دغه صحابه د هر ورځني چې کوم معاملات وو هغې کې به هم د رسول الله د عشق عجیبه نظارې ښکارېدې. کوشش به د دوی دا و چې دوی ته څه موقع ترلاسه شي او دوی د خپل د مینې اظهار وکړي. د حضرت عبدالله بن عمرو باره کې راځي چې هغوی به هر وخت په دغه فکر کې و چې څنګه په عامو حالاتو کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې او د وفا اظهار وکړي. روایتونو کې دا راځي چې یو ځل خپل د زوی حضرت جابر په لاس دی کور کې څه څیز پوخ و څه خوږ څیز هغه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولېږلو. چې کله زوی د هغوی واپس راغو نو دوی ته تپوس وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایل. نو دوی ورته ووایي چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې جابره غوښه دې راوړې ده. نو په دې حضرت عبدالله بن عمرو ووایي چې زما آقا غوښه خوړل غواړي. نو هغه وخت دوی کور کې وچلی و، هغه یې حلاله کړه او بیا یې غوښه سره کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ولېږله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیا د هغوی خاندان ته دعا هم کړې وه. په سر کې صحابه ته چې کوم د هغوی جفت خپلوان به وو هغوی ته په تبلیغ کولو کې ډېر تکلیفونه پېښ شوي وو. چېرته به زوی مسلمان شوی وو نو پلار به مسلمان نه وو، نو مشکلات به وو. یا بل څه کمزوری څه خپلوان سړی یا ښځه مسلمانه شوې ده نو نور چې کوم لوی
اثر او رسوخ لرونکي خپلوانو هغوی به بیا دا تنګولو یا د ناپسندیدګۍ اظهار به یې کولو. حضرت عمرو بن جموح نه مخکې د هغوی زوی بیعت کړی و. پلار مشرک و او پلار ته د تبلیغ چې څه بله لاره ونه لیده، نو دا لاره یې روباسله چې د خپل د پلار هغه بوت چې په کور کې هغې ډېر اراسته کړی ایښی و، هغه یې د شپې اوچت کړو، په ګند کې د کوړې په ځای کې وغورځولو. نو د عمرو بن جموح هغه دوباره لاړ ویې لټولو، کور ته روړو او ډېر په غوسه یې دا وویل چې که زه خبر شم چې چا زما بوت سره دا سلوک کړی دی، نو زه به ورله عبرتناکه سزا ورکوم. په بله ورځ زوی بیا د پلار بوت سره هماغه سلوک وکړ او دا بوت به بیا ورته چېرته په کنده کې پرېوتی ملاوېدو. نو آخر یو ځل حضرت عمرو خپل هغه بوت ښه صفا کړو، ښه یې ښکلی کړو، ورسره خپله توره کېښوده، ورته دا وویل چې زه دې نه یم خبر چې څوک درسره دا حرکتونه کوي لګیا دی، خو زه دا توره اوس تا سره ږدم او اوس خپل حفاظت به ته پخپله وکړې. نو په بله ورځ چې وکتل نو هغه بوت بیا غایب و او چې بیا یې ولټولو نو د ګند په یو ډیري ورته د یو مړ سپي په غاړه کې تړلی ښکاره شو. نو حضرت عمرو چې دا ولیده نو په سوچ کې پرېوته چې هغه بوت چې ماته نه خدای جوړ کړی دی هغه دومره طاقت هم نه لري چې توره ورسره وه، خو دې نه باوجود یې خپله دفاع ونه کړی شوه، دا به زما حفاظت څه کوي. نو هغې خپل هغه بوت مخاطب که ورته وویل چې که ته رښتونی خدای وې نو داسې به د سپي په غاړه کې نه وی پروت، نو زه خو د بلند د برتر خدای تعریف کوم چې رزق عطا کوي او انصاف کوي. او دا ویل کېږي چې په انصارو کې د ټولو نه آخر کې اسلام قبلونکي حضرت عمرو بن جموح و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپلو صحابهو سره د مینې کم انداز و او بیا څنګه د هغوی په د قوت قدسي په وجه خدای پاک سره د دغو صحابهو تعلق پیدا شو او بیا خدای پاک هم ځینې وخت دا صحابه نیغ په نیغه دې ته به ډېر څه بخل یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په توسط به دې ته بخښنې ترلاسه کېدې. د دې ذکر هم د صحابه او د مقام او د مرتبې اظهار کوي. د حضرت ابی بن کعب د تعلق بالله په حواله یو خاص مقام و. بخاري کې هم دا روایت راځي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وفرمایل چې خدای پاک ماله دا حکم راکړی دی چې زه تا ته قرآن واورم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته دا فرمایي چې خدای پاک ماته دا ویلي دي چې زه تا ته قرآن واورم. نو حضرت ابی بن کعب حیرانه شو، تپوس یې وکړو چې خدای پاک زما نه هماغسې به فرمایلی دی، هغه خدای چې د ټول جهان مالک دی هغه زما نه هماغسې ده چې ما ته د قرآن واورولی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې او ستا نه هماغسې دا ویلي دي. نو په دې حضرت ابی بن کعب د جذباتو د شدت په وجه په ژړا شو. خو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته لم یکن الذین کفروا چې کوم صورت د هغه ورته واورولو، یعنې سوره بینه. او چا چې بیا وروسته یو ځل د حضرت ابی بن کعب نه دا تپوس وکړو چې تاسو چې دا خبره اورېدلې تاسو خو ډېر خوشحاله شوي، نو هغوی ورله جواب ورکړو چې خدای پاک چې دا ویلي دي چې د خدای پاک فضلونه او رحمتونه چې ګورئ او یادوئ نو خوشحالېږئ، نو زه به ولې نه خوشحالېدم. حضرت ابی بن کعب د قرآن ډېر فهم لرلو. په یوه موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه تپوس کړی و. حضور فرمایي چې دا ما مخکې هم بیانه کړې ده دا واقعیت 2-3 هفتې مخکې یو خطبې کې چې د قرآن هغه کم آیت دی چې د ټولو نه عظیم ورته وویلی شي. نو هغوی خو مخکې هم دا ویل چې د خدای او د خدای رسول به ښه خبر وي، او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اصرار وکړو دوی ورته عرض وکړو چې آیت الکرسي او داسې آیت دی چې عظیم ورته ویل پکار دی. حضور فرمایي چې د آیت الکرسي په حواله دا روایت ما بیان کړی و. نو په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېره خوشنودۍ اظهار وفرمایلو
او ورته دا وفرمایل چې وایي خدای پاک د ستا علم مبارک کې واقعي آیت الکرسي آیت الکرسي د قرآن یو عظیم آیت دی. په یو روایت کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د وفات په کال دوی سره د قرآن دور مکمل کړی و. د حضرت عمر په اجازه دوی به خلکو ته د قرآن علم ښودلو، تفسیر به ورته ویلو. نو دا دی هغه صحابه چې ترقي کړې وه او خپل انتهایی مقام ته رسېدلي وو. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې ترقي چونکې تدریجن وي، نو ځکه د صحابهو ترقیات هم تدریجن شوي وو. د صحابهو ترقي هم په تدریجي طور شوې وې. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابه ته کتل، نو دا به غوښته چې دوی ته د پوره ترقیات ورسي، خو دا عروج په یو وخت مقدر و، یعنې تدریجي وي. آخر صحابه او هغه څه بیا مونته چې دنیا یې چېرې نه بیا مونتې، او هغه څه ولیده چې بل چا نه ولیدلې. حضرت مسیح اسلام یو ځای په یوه موقع د صحابه باره کې فرمایي چې که د صحابه زمانې ته وکتې شي، نو دوی هغه خلک وو چې ډېر ساده خلک وو، لکه څنګه چې یو لوښی کلی کړی شي او هغه صفا او سوتره شي، نو داسې د دغه خلکو زړونه وو چې د خدای پاک د کلام په انوارو روښانه شوي وو او د نفساني کدورتونو د زنګ نه بیخي صفا وو، یعنې د قد افلح من زکاها رښتونه مصداق وو. بیا به فرمایي چې صحابه دومره صدق ښودلی وو، هغوی صرف د بتپرستۍ او د مخلوق پرستۍ نه مخ نه اړولی، د خلکو خوشامده کول، د هغوی مینه ته کول، دا هم د هغوی عبادت وي. وایي دوی صرف د مخلوق پرستۍ نه مخ نه و اړولی، بلکې د دوی دننه د دنیا غوښتنه مصلوبه شوې وه او هغوی خدای لیدل شروع کړي وو. هغوی ډېرې په سرګرمۍ د خدای پاک په لاره کې داسې پیدا شو چې لکه په دوی کې هر یو ابراهیم وو. بیا دوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو جسم په شان دی او د هغوی صحابه د هغوی اعضا دي. خدای پاک دې موږ ته په صحیح رنګ کې د صحابه د مقام د پېژندنې توفیق راکړي، د هغوی په نمونو باندې روانېدو او د خپل د اخلاص او وفا د زیاتولو توفیق دې خدای پاک راکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.